السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د نومبر 6 تاریخ یو څو غټې خبرې دي. یو خو دا دی چې 27 ترمیم را روان دی، هغې کې ډېر څه دي، خو یو پوینټ دی چې په کم باندې حامد میر او مظهر عباس ډېر مشهور صحافیان دي، هغوی وایي چې موږ ته منع کړي یو چې په دې او په میډیا خبرې نه کوئ. او د آرټیکل 243 د آرمي رولز کې څه چینجز دي هغې دپاره دی. ماهرین وایي چې مخکې به خو جرنیلان ډیکټیټران راله، مارشل لا به ولګوله، آئین به معطل شو، نو بیا به د خلکو څه امید و چې زه شپږ اته لس کاله به دوی وخت تیر کړي او بیا به ځي او انساني حقوق به بحال شي، پارلیمنت به بحال شي، سیاسي ورکرانو باندې به ظلمونه ختم شي. خو هغوی وایي چې د آرټیکل 243 داسې دی چې دا به یو قسم لا مستقل مارشل لا په ملک کې ولګي او ډېر څه به دغی لا پته موږ ته په دې نه لګي چې بحث باندې پابندي ده چې په دې به بحث نه کوي. دویم خبر د معیشت سره دی. یو طرف ته وزیر خزانه وایي چې معیشت ډېر ښکلی روان دی، او بل طرف ته په حق کې پریس کانفرنس کې وایي چې 34 ادارې به په یو کال کې خرڅو، پی آی ای به خرڅو، سټیل میل به خرڅو، پاور هاوسز به خرڅو. نو چې دومره ښکلی روان دی نو ادارې ولې خرڅوي؟ دا خو داسې چې پوډریان کله هر څه ورسره ختم شي بیا د کور لوښي لرګي خرڅوي. نو دغه ده، دا خو ډېر د قوم اساسي دی. پی آی ای خو یو پهچان دی، هغه چې وی چلوي، کوشش وکړي. تاسو وایي موږ دومره تجربه کار یو، پکار دی چې وچلولی شي، تاسو تبعیې ته ولې بوځئ. بل خبر دا دی چې د قطر موږ ته وایي چې یاره ټولې دنیا نه انویسټمنټ را روان دي، د خلکو اعتماد بحال کیږي. مخکې به ملټي نیشنل کمپنیانې روانې وي، یو 36 کمپنیانې د ملک نه لاړې، اوس ملکونه روان دي. قطر اعلان کړی دی چې په پورټ قاسم باندې د پاور هاوس کې د هغه کم انویسټمنټ دی، د هغې کې 1 ارب ډالر شیر خرڅوي او خپې وباسي. نو دا یو اهم خبر دی. بل طرف ته که تاسو خیالي د شاهد خاقان عباسي چې کله وزیر اعظم او د مسلم لیگ دورو، نو دوی د قطر سره د ایل ان جی یو ډیل کړی او هغه وخت کې خلکو وی چې دا ډیل ښه ډیل نه دی شوی، ځکه چې هلته کې سیف الرحمن صاحب ناسو او هغه د مریم بیبي د یوې لور د زوی سخر مو، او هغې د 15 سال دپاره یو اګریمنټ کړی او خلکو یې چې ډېر ګران یې کړی. دې کې بیا کیک بیکس به اخیستې شوي مبینه طور پر، کمیشنې به یې پکې. نو هغه ډیل دې دپاره و چې موږ ته به سالانه دومره کارګو راځي د ایل ان جی. اوس پاکستان کې فیکټریانې بندې دي، کاروبارونه نشته، ډیمانډ یې نشته، نو 29 ایل ان جی کارګو کینسل کوي. خو اګریمنټ موږ داسې کړی دی چې هلته کینسل کیم نو بیا هم چې نه علي نو هم پاکستان ته نقصان دی. اوس د دې ریټ چې 13.39 د ګیس هغه بیسیک یونټ مقرر شوی او هغه کو موږ ته نالو او قطر په بل چا ارزان خرڅ کړي، لکه په 10 ډالر خرڅ کړي، نو دا 3.39 ډالر چې دی دا به موږ تاوان قطر له ورکو. نو داسې تبعی په هر اګریمنټ کې کړي، د پاکستان لاس او خپې تړلي د خپل کمیشن او خپل مفاداتو لپاره چې نقصان الټیمیټ پاکستان ته وي. نو دا یو غټه بدقسمتي ده. بل د ټول نه غټ خبر دا دی چې یو مشهور صحافي کامران خان، دا رژیم چې راغی او اس آی اف سی چې جوړ شو، نو هغه به صفتونه کول زموږ د محترم فیلډ مارشل صاحب چې معیشت ډېر ښه روان دی او انویسټمنټ را روان دی او ډېر زیات ښکلي کاروبارونه روان دي او ملک ډېر په ترقۍ دی. هغه غریب په خپله پرون بېروزګاره شو، هغوی یو ډیجیټل چینل جوړ کړی نقطه بند په نوم سره، او هغوی اچانک ټولو ته ایمیل وکړو چې ټول بېروزګار شو، کاروبار ختم شو. نو د چا چې به د ملک د معیشت او د کاروبار دپاره صفتونه کول، وکالت به یې کو، په خپله بېروزګار شو، چینل ختم شو. آخري خبر دا دی چې تاسو ته خیال دی چې مولانا فضل الرحمن یو اهم موقع ده، 27 ترمیم کیږي او هغه بنگلادیش ته روان دی. نو داسې موقع چې په 26 ترمیم و د هغه ډېر اهمیت و، دا ټول بلاول به د ورځې 3 پیرې د هغه کور ته تلو راضي کو به، خو اوس اهمیت ختم دی. نو د بلاول په ځای فیصل واړه ولتلی. فیصل واړه تاسو ته پته ده چې د چا نماینده دی او په څه طریقه سینیټر شوی دی، خو هغه ولې مولانا صاحب د اهمیت ختم کو؟ مولانا صاحب د یوې اګې دپاره هغه ټوله چرګه الاله کړې وه، او دا وه چې کله مخصوص نصیحتونه غیر قانوني طور آئینی بینچ د
تحریک انصاف نه واغسته او په دې خلکو یې تقسیم کړو. مولانا صاحب خو یو څو سیټونو ته ډېر خوشحاله و، هغه حرام سیټونه هغه حلال کړي، خو دا ورته اندازه نه وه چې دغه سیټونو د حکومت له 2/3 میجارټي ورکړه، 2/3 اکثریت، نو بیا به ورته د مولانا د سیټونو ضرورت په قومي اسمبلی کې نه پیښیږي. نو ځکه اوس د مولانا به پریشاني چې دا مې څه چلو کو، 2-3 مخصوص سیټونه مې واغسته او ځان مې د ګیم نه وویستو. نو دا یو اهم خبر دی. خو په سینټ کې د دوی 2/3 اکثریت د حکومت سره نشته. قومي اسمبلی کې خو به په اسانه د اپوزیشن نه بغیر هم دا آئینی ترمیم پاس کی، خو په سینټ کې نشته. سینټ کې 3 سیټه ورسره کمې دي او هغه د مولانا او د ایمل ولی خان سره دي. اوس نظر په ساتي چې د دې غیر قانوني آئینی ترمیمونو حمایت به مولانا فضل الرحمن کوي په سینټ کې، کو ایمل ولی خان به کوي. بل یو اخیری خبر دا دی چې کله 18 ترمیم کېدو نو 8 میاشتې په هغې باندې په اسمبلی کې بحث شوی و، په بار کونسلو کې پې شوی و، انساني حقوق تنظیمونو کې پې کړی و، صوبو کې پې بحث شوی و. بیا هغوی په اخباراتو کې اشتهارات ورکړل چې عام خلک په دې کې خپل انپوټ اچوي، خپل سجیشن کوي، نو موږ له راکړي. نو 18 ترمیم یو بهترین ترمیم و، صوبو له ډېر ښه اختیارات ورکړي شوي او 8 میاشتې پای بحث شوی. 27 ترمیم چې د آئین ټول شکل ورانی په هغې د سره بحث نه کېږي، اوس وایي چې را روانه هفته کې به پاس کوي. نو دین اندازو کې کوچرې دی کې د عوامو د پاکستان فایده وه، نو پکار ده چې عوامو ته دا امینډمنټ ایښود دی. د مسلم لیگ نن خپل وزیرانو ته پته نشته، هغوی وایي موږ ته د بلاول د ټویټ نه پته ولګېده چې آئین کې ترمیم کېږي. نو چې ممبرانو وزیرانو ته پته نی دومره په غلا یو کار کېږي، نو آیا هغې کې به د عوامو د پاکستان فایدې کو د څه خاص شخصیاتو ادارو فایده وي؟ الله دې په پاکستان کې داسې وکړي چې هر څه د عوام په اختیار کې، پارلیمنت بالادستي، د آئین او قانون حکمرانی وي، نو هله به پاکستان مخکې ځي. کو نه ورځ ته ورځ موږ د غیر جمهوري قوتونو لاس مضبوطو او پارلیمنت کمزوري کوو، نو دې کې د پاکستان او د عوام هیڅ فایده نشته. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.